السلام علیکم. نن به خبره کوو په میل یو ټي آی باندې. زموږ تېره ټاپک چې کوم وو فیمیل یو ټي آی وه، په هغې باندې ډېرو ملګرو کمنټس کړي وو، مشرانو کشرانو چې یاره تاسو په فیمیل یو ټي آی باندې خبره وکړه، په میل یو ټي آی هم خبره نه ده کړې، نو کاینډلي په میل یو ټي آی باندې خبره وکړئ چې په میل کې یو ټي آی ولې کېږي. نن در سره په دې ویډیو کې مکمل تفصیلا خبره کوم، خو ویډیو راسره پوره وګورئ. انشاءالله ټولو ملګرو ته، مشرانو کشرانو ته به انشاءالله فایده وشي. بالکل خویندې هم که ته شي، هغې ته به هم څه حده پورې فایده وشي. بکټیریا چې کوم وجې نه موږ ته یو ټي آی کېږي میل ته، نو په هغې کې زموږ سره ایکولای بکټیریا ده، د هغې د وجې نه یو ټي آی کېږي په میل کې. په فیمیل کې هم د هغې وجې نه کېدی شي. په میل کې دویم وجه زموږ سره کوم راځي، هغې کې زموږ سره کیټیتر دی. د کیټیتر د وجې نه هم نارینهو ته کېږي چې څه سرجیکل پروسیجر وشي، هغې د وجې نه کیټیتر پاس شي په نارینهو کې، هغې وجې نه هم موږ ته یو ټي آی کېدی شي. دې نه علاوه موږ سره پراسټیټ دی چې کله په میل کې په ایجډ خلکو کې پراسټیټ انلارج شي، نو د هغې وجې نه هم موږ سره یو ټي آی کېدی شي. دې نه علاوه زموږ سره unprotected sexual activity چې کوم ایلیګل، خاص کر سپیشلی سیکشوال اکټیویټي کېږي او هغه انپروټیکټډ وي، د هغې د وجې نه هم موږ ته یو ټي آی کېږي. خو یاد ولرئ چې کوم اس ټي ډي دا سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز دی په میل فیمیل دواړو کې. په دې باندې به انشاءالله په نیکسټ یو ټاپک کې په دې باندې هم زموږ خیال شته چې یو ویډیو جوړه کړو ښه تفصیلا، چې موږ خلکو ته دا اویرنس میلاو شي چې یاره د ایلیګل سیکشوال اکټیویټي نه موږ ته کوم قسم خطرناکې بیمارۍ کېدی شي. دې نه علاوه زموږ سره په دې کې امیون سپریسیو ډیزیز دی چې مطلب شوګر دی، هغې وجې نه هم موږ ته یو ټي آی په میل کې کېدی شي. یورینري ټریک ابنارملیټیز دي، په هغې کې موږ چې ورته یوریترال سټرکچر ویلی شو، د یوریترال سټرکچر په وجه باندې هم موږ ته یو ټي آی کېدی شي. انسرکمسایزډ کوم میلز وي، هغه خلک چې کوم خلکو سنت نه وي شوي. چې علاج طرف ته ځم، مختصرا درته علاج ښیم، خو یاد به ولرئ چې د هومیوپیتھیک علاج یا هر علاج په دې کې په مختلف کنډیشنز کې مختلف کېدی شي، هر مریض دپاره مختلف کېدی شي. که یو مریض ته د پراسټیټ د وجې نه یو ټي آی دی، د هغې دپاره بیل پروټوکول دی. که دغه شان د کیټیتر د وجې نه کوم یو ټي آی جوړه شوي، د هغې دپاره بیل دی. که یا د ګردې د کاڼي نه یا د مثانې د کاڼي د وجې نه کوم یو ټي آی جوړېږي، نو د هغې دپاره بیل پروټوکول دی. د یوریترال سټرکچر دپاره بیل دی، د هیماچوریا دپاره بیل دی. چې کوم کامن میډیسن په دې کې استعمالیږي، نو هغه به زه تاسو سره نن شیر کوم، خو دا به یاد ساتئ چې دا به څوک بغیر د ډاکټر د مشورې نه تاسو نه استعمالوئ، ځکه چې تاسو لپاره دا د یو کنسرن ډاکټر، د هومیوپیتھیک ډاکټر په مشورې استعمالول پکار دي. میډیسن زموږ سره پکې کینترس دی، خو یاد به وساتئ کینترس په هغه میل نه استعمالوئ چې کوم سیکشوال اکټیویټي کوي، مطلب میرډ وي، نو هغې بس کینترس نه استعمالوئ، ځکه چې کینترس چې کوم زموږ سره موډ افیکشن دی، نو ډیورینګ یوز اف کینترس یا د کینترس د دوی چې کوم استعمال دی، په دغې دوران کې به سیکشوال ډرایو دا ډاون کېږي، کمیږي به په میل کې. نو د دې وجې نه چې کوم میرټ خلک دی به کینترس نه استعمالوي، د دې الټرنیټ په دغې کنډیشن باندې په ډایسوریا کې زموږ سره د کینترس په ځای باندې بیا اپس میلیفیکر هومیوپیتھیک یو میډیسن دی چې هغه هم خورا ټاپ کلاس کار کوي، بالکل په سیکشوال اکټیویټي باندې هېڅ قسمه اثر انداز کېږي نه. دویم میډیسن زموږ سره په دې کې دی ټربینتین کیو، هغه د پای کنډیشن کې په یوریترال سټرکچر کې هم استعمالېدی شي، خو دې نه علاوه چې چاته هم هیماچوري وي، پای کې ډېر ښکلی کار کوي. تھرډ میډیسن زموږ سره دی مرکسال هم ډېر ټاپ کلاس میډیسن دی هومیوپیتھیک، چې هغه کله پس زموږ په یورین کې راځي، پس ډسچارج کېږي یا پس خارجېږي یا نو راځي، نو په هغې کې زموږ سره مرکسال دی، نکسوامیکا دی. د دې نه علاوه زموږ سره سلیشیا ده، هیپرسلف دی، الاټ اف د ډرګز هومیوپیتھیک دا په زموږ سره په یو ټي آی کې استعمالېږي. میډورینیم دی، توجا ده، چې دا میل فیمیل دواړه بیا استعمالولی شي. خو یاد به ساتئ یو کمنټ پکې دا هم راغلی چې یاره په فیمیل یو ټي آی کې ډیورینګ پریګنسي به کم میډیسن استعمالوي، نو یاد به ساتئ چې کینترس او اپس ډیورینګ پریګنسي تاسو مریض ته نشئ استعمالولی، دا به اوایډ کوئ ډیورینګ پریګنسي. هغې نه علاوه په عام صورت کې دا بالکل استعمالولی شي. که برست فیډینګ مدر وي، کوم مور ماشوم له پی ورکوي، نو هغه هم استعمالولی شي. خو چې کله پریګننټ وي یو لیډي، یو زنانه، نو ابا کینترس او اپس دا یاد وساتئ، دا به نه استعمالوي. دې نه علاوه مختلف میډیسن دي، خو تاسو به کوشش کوئ څنګه چې زه په هره ویډیو کې وایم چې تاسو کوشش کوئ د متعلقه ډاکټر نه چې کوم تاسو ته نږدې قریبي ډاکټر وي، هغې په رهنمایي کې تاسو علاج کوئ یا د هغې په مشوره تاسو میډیسن استعمالوئ. تاسو ته چې کوم میډیسن موږ په ویډیو کې سجیسټ کوو، د هغې مقصد هرګز دا نه دی چې د هر انسان لپاره فټډ راځي او سوټیبل وي. نو تاسو به کوشش کوئ چې متعلقه نږدې ډاکټر له ورځئ. تاسو صرف زموږ د ویډیو مطلب دا وي چې تاسو ته آګاهي وشي چې یاره زموږ سره د دې بیمارۍ دپاره الټرنیټ لار د هومیوپیتھیک شته، نو تاسو ته به اسانتیا وي، تاسو ښه ډاډه بورتلی شئ د یو هومیوپیتھیک ډاکټر نه علاج کولی شئ. چې چا نه هم تاسو مطمئن یئ هلته نه علاج کوئ، ښه علاج کوئ، د ډاکټر د فیس او د دې خبرو پروا ځکه مه کوئ چې غټه وجه دا ده د ټول نه قیمتي څیز زموږ صحت دی، نو په صحت کې نو کمپرومایز. بهتره خبره به دا وي چې تاسو خپل قریبي ډاکټر له ورشئ. د نورو دغه شان معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ سره تړلي اوسئ، چېرته ځئ راځئ مه. انشاءالله په دې زموږ د دې اکاونټ نه به تاسو هم دغه شان نورې بلا شی ویډیوګانې ستاسو په مرضۍ باندې، ستاسو د متعلقه بیمارو په حوالې سره به موږ
کوشش کوو چې تاسو لپاره ویډیوګانې جوړ کړو.